أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون انعامات و تذکره وا مخکې وی د نشنه مشته کړی بیا وی د ځمکې کې چې څه دي دا ټول ستاسو د فایدې دپاره دي درېیم انعام داو چې ستاسو نیکه آدم علیه السلام مې په ځمکه کې خلیفه جوړ کړ بیا بل انعام داو چې علم آدم الاسماء كلها الله رب العزت آدم علیه السلام ته دا ټول نومونه وښودل کم چې ضروري څیزونه په هغه وخت کې په هغه دور کې هغه ورته وښودل بیا یې په ملایکو باندې پیش کړو چې اوس تاسو ماته دا ووایئ خبره شي وه آدم علیه السلام ته جدا خبره نه وه بلکې ټول یو ځای کې وو خبره ورته وښودی شوه دویمه دا ده چې د آدم علیه السلام په فطرت کې الله دغه علم ایښودی و د څه شي چې ضرورت و هغه یې ورته وښودو د کوم شي چې ضرورت نشتی وس وروستو څومره خلک راځي کم څیزونو چې ضرورت راځي هغې له د هغې ځان له بیا نومونه ږدي ملایکو ته چې الله وی د دې اوس ما ته د دې نومونه ووایې ما له د دې خبر راکوي د دې څیزونو دا نومونه دا ما ته ووایې که تاسو رښتوني یې که تاسو مصیب یې که تاسو پوهه یې دا تاسو چې کومه خبره کوله په دغې خبره کې که تاسو یقیني پوهه یې نو ووایئ هغې د خپل علم د کموالي اعتراف کوي دا خبره منګه چې کړله نو منګه په بدنیتۍ باندې د بني آدمو سره د ضد او د عناد نه یا د څه بل څه داسې خپل انا د وجې نه منګه نه ده کړي نو اعتراف کوي د خپل لا علمي بیا آدم علیه السلام ته الله وی زه ورته اوس وله خبر ورکا چې آدم علیه السلام وله خبر ورکوي هغې ته وی دا نه چې آدم علیه السلام ته الله وی ما له خبر راکا هلته کې وی انبئوني ما له خبر راکوي او دلته کې وی انبئهم د ملایکو له خبر ورکا نو په دې کې هم یو دا معلومیږي آدم علیه السلام ته وی ته ورله خبر ورکا مطلب دا چې ته په دې باندې مشر شه په دې باندې ته استاد شوې ورپسې بیا چې کله علم ثابت شو نو عالم هغه بیا مستحق د دې چې هغه امام کړی شي هغه پیشوا کړی شي هغه پسې سړی اقتدا وکړي
هغه مشوا ابلیس خبرونه منله احساس چې کوم سو آدم علیہ السلام تعالی وی په دې کور کې په دې جنت کې اوسېګا لیکن چې کله جنت ته د همیشه د اوسېدو د پاره نه ده نور رکاوټ او تبکه جوړ کو کني نور جنت کې بیا رکاوټونه نه شیطان پس راغه او پاغي کې آدم علیہ السلام او خویاو آدم علیہ السلام دې آدم علیہ السلام بیبی دا داغی تذکرہ راضی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اوے ملائکو پاکی تعالی یا اللہ ته د هر عیب نه پاکی تا ته د وزیر او د مشیر ضرورت نشتی لا علم لنا مونږ ته علم نشتی الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تا مونږ له راکړلې تا چې کوم علم مونږ له راکړلې سبانه تا مونږ پوها کړیو بس هغه باندې پوهیو په دې نورو سيزونو باندې مونږ نه پوهیو آدم علیہ السلام سره چې کوم علم دې دی باندې مونږ نه یو پوها د دې سره مونږ کار نشتینو انک انت العلیم الحکیم یقینا ته علم والا حکمت والا پوها ته حکمت والا ته چې کوم کار کې ناغه بده حکمت نه ډکی دلته اورد راضی په خلکو باندې چاغي وای دا ابلیس د دې استادو دا کوي نه غلط وای ولې په داسې ځای کې بیا سړی د خپل استاد تذکرم کوي مونږ چې سبق ویل نو مونږ دا پلان کې استادانو نو ویل نو دلته کې چې وای نو یا الله تا چې مونږ لا کوم علم راکړل تا مونږ سبانه پوها کړیو هغه باندې مونږ پوهایو دا غینه علاوه مونږ ته چا سن دی ویلي بل چانه مونږ سن دی زده کړی ابلیس بارکه کو څوک دا وای چې هغه د ملائکه استادو نو غلط وای یو خبره ده چې ال دغه هغه نورانی مخلوق دی او دل دغه دا ناری مخلوق دی دا درې قسمه یو نورانی مخلوق دی ملائک یو ناری مخلوق دی جنات او یو خاکی مخلوق دی لکه انسانان نو دا د خاورې نه پیدا دي دلته الله رب العزت یو خود درې واړو قسمونو هغه کمزوري ذکر کړي په دې باندې چې دا ټول ما ته محتاج دي او د دینه مغواړي کوواړي نو زمانه غواړه آدم علیہ السلام اغم خاکی مخلوق دی اغم کمزور دی ورپسې وي دلته کې نورانی مخلوق ملائک دی اغم کمزوری دی علم کم دی خپل اعتراف په خپل باندې کوي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا سرا ورپسې بیا الله وتوي اسجد لآدم سجده وکي آدم علیہ السلام ته خبر راضی سجده بارکی نو دلته ملائکه د دې بنی آدمو خادمان ګرځولي یو مانو کې دا راضی اسجد لآدم او په خدمت کې ولګي د آدم علیہ السلام او داغه د اولاد ملائکه خبرو مناله ملائکه لګیا دي خدمت کوي د انسان ملائک دو ناستی خی طرف تا او گس طرف تا لکل کئی کرام کاتبین وتوئی دارنگی نور ملائک دی یحفظون لامر اللہ ولہم عاقبات من بین یدیہ من خلفی ملائک دی نور چی آغا ساتنہ کئی دے انسان دے چوکیداری کئی
مطلب دا چې هغه محتاج دي الله په حکم ته محتاج دي، د الله حکم باندې عمل کوي. ناری نے نا په خپل امراضي چې هغه محتاج دی. نو دلته کې وایي سبحانك پاکی تعالی یا الله لا علم لنا نشته علم مونږ ته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ له کوم علم راکړل، انک انت العلیم الحکیم، یقینا ته په حکمت والا. مطلب دا که څوک دا خبره کوي چې زمونږ په هر سبانه په یو نه هر سبانه په مونږ نه یو، دا نه کو څوک دا وایي چې ابلیس د دې استاد دی نو هغه زمونږ استاد نه دی، دینه دا معلومی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، نو الله وی اے آدم خبر ورکړه دی لرا باسمائهم په نومونو د دې سيزونو، د دې سيزونو په نومونو باندې دی پوها کاوس. فلما انباهم باسمائهم، نو کله چې خبر ورکو هغه له داغه پاغه سيزونو باندې داغه سيزونو په نومونو باندې، قال الم اقول لكم، الله وی ګوري کنا ما تاسو نو ویلی انی اعلم غیب السماوات والارض، یقینا ز پوهیږم په غیب د اسمانونو د زمکه، وعلم ما تبدون، او پوهیږم زه په هغه څه باندې تاسو ښکار کوئ او په هغه څه چې تاسو پټوئ. یا علم ما تبدون، پوهیږم زه په هغه څه باندې چې تاسو ښکار کوئ په ژبه باندې وایي، وما کنتم تکتمون، هغه څه تاسو په زړه کې پټ ساتئ، په سینو کې ساتئ. ټول باندې الله وایي زه خبر یم. دا څه چې مې کړلي دا د خپل علم په تقاضا باندې مې کړلي. زه عالم الغیب یم، هر څه باندې پوهیږم، دا د پته ده چې وروسته به څه کېږي. انسان دی، بعضې پکې راغلو هغه بل څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بشر نه دی، وایي د هغه ځانله جدا یو منطق دی. دا څوک چې دا وایي یو پکې مخکې تیر شوی دی جتا هغه وایي په بشر کې شری او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې شر نشتی، د دې وجې نه پیغمبر بشر نه دی. هغه خپل منطقو دی باندې طالبان مولیان به پوهیږي، یو د صغرا وایي بل د کبرا وایي بل د نتیجه وایي. نو چې کله صغرا غلطه یا کبرا غلطه نو نتیجه چې راوځي نو غلطه به راوځي. دی چې وایي په بشر کې شر دی، دا خبره ستا غلطه ده. په کم یو بشر کې شر دی، یہ بچتا سلک بندگی بشر بئی چاہے کی بشری. نور خو اللہ رب العزت انسان پیدا کر لے، اشرف المخلوقات پیدا کر لے، پدی کے خیر غالب دے، شر کم دے پکی. دیوی بشر اگر بشر د شر نہ دے، بشر د بل سنہ ہوتے دے. نو یہ بھی دعوی فلما انباهم باسمائهم قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، چې یقینا ز پوهیږم الله وی په غیب د اسمانونو د زمکې والو، ما تبدون ما کنتم تکتمون، او زه پوهیږم په هغه باندې تاسو ښکار کوئ او په هغه چې تاسو پټوئ، په زړه کې پټ ساتئ، هغې باندې زه خبر یم. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، او کله چې وی موږ ملائکو ته سجده وکړه آدم ته، فسجدوا نو ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه. مختلف ځینو کې راځي سجده واقعا دا مختلف ځینو کې راځي. الله وی ملائکو ته ما وی نه اعتراض دا راځي چې ملائکو ته ویل نو آدم علی السلام دا ابلیس ته خو نه دی ویلي کنه. هر ځای دا خبرې څوک نه کوي. یو کلاس کې دغه ابلیس پکې هم دی او ملائک پکې هم دي، هغې ټولو ته ووایي چې اوس سجده وکړئ. نو ملائکو خو سجده وکړه، ملائکو ومنله، ده ونه منله.
دا کم کلاس کې چې کم خلک یې هغه ټولو ته دا حکم چې تاسو دا چلو کوي. دا نه چې یو بانګ وویلی شو نو دی وایي نه زه خو د دې ځای نه یم، زه د دې محلې نه یم، ما ته نه زه خو نه کوم. مونځ باندې ودرېږي دی روان شي وځي. کله چې داسې کسب څوک کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فقد عصى ابا القاسم، دا ابو القاسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف وکړو، د طریقې خلاف وکړو. کله چې بانګ وویل شي بیا به د جماعت نه وځي، ضرورت ته بعضې بعضې ضرورت داسې چې سړی وایي زه وځم بیا راګرځم، نو دلته ټایم ډېر وي، سړی تلی شي راتلی شي، هلته کې اجازت بیا یا ډېر ضروري کار دی بهر، نو دی خیر دی بیا وتی شي، ضرورت نشته اوس وچ پوچ دی بانګ وویلی شو دی اوس وځي. نو هلته کې اوس اقامت کولی کېږي او دی روان دی واپس روان دی، اګه دا مونځ خو که که نه. نو الله وایي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، ملائکو ته وایي چې سجده وکړئ، نو ملائکو کې دا ابلیس پکې هم دننه و په دغه جماعت کې که نه، جماعت کې دننه ناست دی، نو دته هم دا حکم دی دغسې راځي. نور به خلک مونځ کوي دی به دغسې ناسي. دویمه دا ده رسو سورت اعراف کې راځي، هلته کې 12 آیات کې الله رب العزت وایي ابلیس ته مې وی، الله وایي ابلیس ته مې ولې تا سجده ونه کړه، اذ امرتک کله چې ما تا ته حکم وکړو نو تا سجده ولې ونه کړه. هلته کې دی وایي انا خیر منه، زه دنه غوره یم که نه. خبره بل شان بوتله، تکبر ته یې بوتله، نو حکم ته شوی دی. یوازې دې ځای کې وګورئ نو هم معلومیږي دا چې حکم ورته شوی دی. او که دې ځای نه علاوه نور ځایونه کې وګورئ قرآن کریم کې نه الله وایي ما ورته ویلي قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، سورۃ اعراف کې وایي 12 آیات کې ما چې تا ته حکم وکړو چې ته سجده وکړه نو تا سجده ولې ونه کړه. نو که ته دغه ابلیس طرفداري کې چې نه دلته خو هغه ته حکم نشتی، شته پکې د ابلیس بندګان پکې هم شته، شیطان شکل خلکو جوړ کړی دی هغه ته سجدې کوي، د هغه طوافونه کوي، شته دی دنیا کې ډېر شي خلک دي. نو دلته پکې بعضې پکې وي شیطان ملګري، د شیطان پوشپناهي کوي، وایي الله خو ته حکم نه وکړی دلته کې نه دی کړی، خو هلته یې خو ویلي که نه. نو کله چې ورته هلته کې حکم وکړو، کله یو چې هلته کې ورته تپوس یې وکړو ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ته چا منع کړی وې، څه شي منع کړی وې، ما چې تا ته حکم وکړو سجده وکړه تا سجده ولې ونه کړه. ده وی ښه ده به دا ویلي ښه ما خو وی که دا دې نورو ته وی ما ته دې نه دي ویلي، دا به ویلو هلته حکم ټولو ته ده ته خصوصي هم دا ویلي ته هم سجده وکړه، دې نه کوم زه. اسجدوا لآدم، سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، فسجدوا نو ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه، ابا انکار یې وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو، وکان من الکافرین او شو دی د کافرانو نه، یا کان من الکافرین دی و پوخا د کافرانو نه. خو د بعضې وجو د وجوهاتو د وجې نه دی پاتې کېده دي سره، ظاهر باندې د چا مشې وي منځ یې ګوره چې چغجي دی که مټاک وي، دا ابلیس په پاتې کېږي، د خو خلکو په منځ کې پاتې کېږي، د ملائکو په منځ کې پاتې کېږي، لیکن دی شیطان ابلیس دی. نو دغسې امام شافعي رحمت الله علیه وایي داسې چا باندې دوکه کېږم، یو سړی په هوا باندې روان دی نو په دې باندې دوکه کېږم تر دې پورې چې د معاملات څه چې دي هغه په قرآن او سنت باندې پیش نه کې، قرآن او سنت باندې پیش کړه، د هغې قرآن او سنت مطابق کېږي نو دا به کرامتي،
او که قرآن او سنت مطابق نه نو دا به د سحر او جادویي دا به بل څه شي. دلته کې اسجدوا راغله یو دا دی چې اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم ته. نو بعضې خلک یې داسې د ابلیس ملګرتیا کوي امامتي به ودرېږي دی به شاته روان شي وځي به ولې په دې امام پسې زما مونږ نه کېږي وایي دا ابلیس ملګرتیا کوي. هلته کې ملایکو سجده کول آدم علیه السلام ته پسې مونځ کاو او دې ترې واپس روان شو. بیا اسجدوا یو خدا دی چې او تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته ظاهري دغه ښکاري آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه. د الله د طرف نه حکم دا سجده وکړئ نو دې ټولو وکړه. دین څه ته وایي؟ دین وایي د الله او د الله د رسول وینا ته. الله وایي چې سجده وکړه بس وکړه دا نه چې جایز نه ده. اوس او الله په مخ کې به ته څه غیر الله ته سجده جایز نه ده. د سجدې مالک درته وایي چې سجده وکړه په دې کې بیا چوچرا مه کوه بس کښېنه سجده کوه که نه. ایو محمود و آیازو آیاز محمود لګیا دی هلته کې بادشاه حکم وکړو یو ته وایي ملغلره ولا ورکړه وې دا والا دا ماته کا او نه جی دا خو ډېره قیمتي ده دا پلان کې د ډینګۍ ده دا د چا دا د بادشاه ده که نه وایي خله ما دی که که نه وایي نه جی دا چې په دغه کې پرته یو داسې یو هغسې یو دا خوند کوي یو بل له ورکړه بله په دې کې آیاز له ورکړه اته وی دا ماته کا اج غراب شو را پرې خو د کسکر یې کړه. خلکو ته وی دا دي چلو کو دوه قیمتي ملغلره هغه دې ماته کړه. هغه وی دا ملغلره قیمتي نه ده د بادشاه حکم قیمتي دی. بادشاه وی دا بادشاه شی دی استما خو نه دی. بادشاه وی ماته کا نو د بادشاه حکم دی د بادشاه حکم ته ماته و ملغلره پرېږدي. الله وی سجده وکړه چې الله وی چې سجده وکړه سجدې مالک هغه دی نو وکړه که نه. دی به نه زه غیر الله ته سجده نه کوم دا خبرې بعضې خلک کوي پکې دي سي نه بیا به دا چو چراو ونه کې. یو اوس جدو ویل کېږي دا ظاهري معنی دغه سجده وکړه الله وایي سجده وکړه. آدم علیه السلام خو ډېر غټ سړی دی هغه زموږ نه ټولو نیکه دی دا خبره نشتی. که الله بل یو شي باره کې ووایي چې سجده ورته وکړه نو موږ به چو چرا نه کوو. بیا اوس خو حکم نه کېږي ځکه چې مخامخ الله رب العزت حکم نه کوي او انبیاء علیهم السلام سلسله ختمه شي ده اوس خو نه کېږي. که څوک وایي چې ما ته الله حکم کړی دروغ به وایي. پیر صاحب دی وایي نه ما ته حکم دا دی چې په دې ملیانو پسې مونځ نه کېږي. پیر صاحب داسې وایي نو چا ویلي نه ده پسې چا څوک نشته چا ورته ویلي. الله خو ډارې چاته وایي نه انبیاء علیهم السلام نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلو خلف بر و فاجر او هر نیک پسې او بد پسې مونځ کوئ مونځ پسې کېږي. نیک سړی دی که بد دی مسلمان خو دی که نه هر مسلمان پسې مونځ کېږي دی به نه کېږي پسې وایي. نو اوس جدو لآدم یو معنی دا ده چې سر ورته لوګړې ټیټ کوي دې ته هم سجده وایي. دغه سجده نن زمانه کې دا زموږ انسانانو کې چې څوک کوي نو غلط به کوي دا به ناروا کوي. دې ته بس بعضې خلک سجده تعظیمي وایي او الله ته چې کینات سجده تعظیمي نه ده دا سجده تعظیمي غیر الله ته ناروا ده. بعضې خلک په خپو باندې پریوځي ناروا کوي. سر ښکته کوي سلام په وخت کې ناروا کوي.
ټټېږي به نه. نو اسجدوا لآدم یو معنا دا سر ورته کده کا. دا مخکې ادیانو کې جایز و، زمونږ په دین کې جایز نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لو امرتو لو كنت آمرا کچره ز ما حکم کوله د دې چې سجده دی وکي یو سړی بلتا ایسجد احد لاحد یو سړی دی بلتا سجده وکي لا امرت المرأه ان تسجد لزوجها نو ما به حکم کړو خزی ته چې دا د خپل خاوند ته سجده کوي. لیکن خاوند ته سجده جایز نه ده، اچا ته سجده جایز نه ده، صرف جایز د الله حق دی، الله تبکه سجده دغه سټړ هغه که خواخې ده او که سخر دی او که بل پلار دی او که بل ټټېږي به نه، خپو پرې وتل به پکې نه وي. بله دا ده اسجدوا لآدم سجده وکړئ طرف د آدم علیه السلام ته. چا دا معنا کړله آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړئ. کوي به سجده الله ته خو طرف به یې آدم علیه السلام والا. لکه موږ اوس په دې دور کې سجده چې کوو موږ سجده الله ته کوو، خو موږ وایو مخ مې د کعبې شریف په لور کو الله اکبر، موږ کعبې ته مونږ نه کوو، موږ کعبې ته سجده نه کوو، موږ سجده کوو الله ته، مز کو مخ یو کعبې ته. کله کله دلته کې او کور ته سړی راشي میلمه وي ویل لکه مونځ کومه څنګه وکړم دې دیوال ته ودرېږه که نه، کله وایي دې ستنې ته ودرېږه دغسې قبله ده ښه دې ته کوه. نو ستنې ته څوک سجده نه کوي نه دیوال ته کوي، الله ته سجده کوي طرف دغی. بله دا ده اسجدوا لآدم تاسو سجده وکئ د وجې د آدم علیه السلام نه. آدم علیه السلام چې الله پیدا کو، آدم علیه السلام چې دا دومره علم خبرې وکړې، دومره علم ولا الله ورکړلی هغې تاسو ته ښکاره کړه. د دې شکریه به دا چې تاسو آدم علیه السلام د وجې نه سجده وکئ الله ته. اسجدوا لآدم لاجل آدم وی آدم علیه السلام د وجې نه وکئ، یا آدم علیه السلام سجده کوي نو تاسو هم وکئ. کله وی لوقت لام وقتیه د پاره دی، لوقت سجود آدم او سجده وکئ الله ته په وخت د سجدې کولو د آدم علیه السلام کې. او بله معنا دا ده اسجدوا لآدم او تاسو انقیاد وکئ په خدمت کې ولګئ د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد. آدم علیه السلام دی د هغه اولاد دي بکیږي، د هغه خدمت به که د دې خدمت به کوئ. ملائکو وی او بالکل منو، ابلیس وی زه نه کوم، زه خدمت نه کوم. نو آبا انکار وکړو، واستکبر او تکبر وکړو، وکانه من الکافرین، او دی د کافرانو نه یا شو دی د کافرانو نه. زه دغه ځای باندې بس کوو. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. ترجمه د بیا به وایو انشاءالله.